أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء پدی سورت کی احکامات بین الراعی والرعیت. سورت دری سیو اولنی حصہ شروع او پائی کی دری بابو نو. اولنی بابو پاگی کی احکاماتو د پارا د اصلاح د رعیت و احکامات مخ کے بیان شو. اس دی زینا اتم حکم ذکر کئی عدم ایراث النساء چی زنانہ با میراث کے نوڑی. سا مطلب انسان چی مرشی نو داغه چې څومره وارثان دي داغه مال به تقسیموي. خدا به نه وایي چې دا زنانه هم زمونږ د رور ښځه ده یا زمونږ د بچي ښځه ده، دا به هم بس زمونږ په اختیار کې، او چې مونږ وله چا سره نکاح کوو نو دا به غږ نه کوي. لکه څنګه چې مال دی خپل یو حق گنی نو دغه شان دی باندې تسلطم دی خپل حق گنی. وی دا زما کونډه ده د یو سړي به یوه ښځه او دا زنانه به هغې سره واده نه کوي او هغه وایي زه خو اډو بل چاته پرېږدم نم زه به یې کوم، زما د رور نه پاتې شوې ده او دا به زه کوم. کله په جاهلیت کې پخوا د پښتنو کې به همداسې و چې په هغې کور کې به بل نارینه هم نه و چې هغې له په نکاح ورکړي، خو بس په هغې کور کې به هغې ځان زوړ که او هغې به ویلي و چې بس دا زموږ شرم دی، بس دا به دلته ناست دی. څوک به راتله غوښته به نو هغې به ویل چې دا درته چا ویلي دا خو زموږ شرم دی. ټول عمر به هغه بیا د خاوند په کور کې د هغې دپاره خدمتونه کول او بل پله به هغه نکاح نشو هغې کولی. دا ظلم دی او دا حرام دی. کله چې یو زنانې خاوند مړ شي 4 میاشتې او 10 ورځې د دې ښځې عدت دی. دا زنانه 4 میاشتې او 10 ورځې به اظهار د زینت نه کوي، کور نه بغیر به بل ځای کې شپه نه کوي، بغیر ضرورته به ګرځي نه، او په دې دوران کې بچا سره نکاح او واده هم نه کوي. دا زمانه ختمه شوه 4 میاشتې او 10 ورځې د دې خوښه ده. که د خاوند په کور کې اوسیږي او د هغه د بچو خیال ساتي، حفاظت کوي، الله به اجر ورکړي چې واړه بچي دي او هغې سره ناسته کوي. او که چېرته د خاوند سره کور کې د خاوند کور کې نه اوسیږي، مور پلار که رضي هم تلی شي، او که بل چا سره نکاح واده کوي نو هم کولی شي. ځکه چې شریعت دې له اجازت ورکړی دی. یو سړی د هغه ښځه مړه شي نو چې هغه بل واده کوي نو یو ښځه هم بل خاوند کولی شي. الله وی دا ظلم دی چې تاسو زنانه ایساری کړي دی. ولی ایساری کړي؟
د دې دپاره وایي دې باندې خو موږ مهر ورکړی او پیسې م ورکړي دي نو دا به یا به هغه پیسې موږ له واپس راکوي نو بیا به دا بوځي ډېرو علاقو کې داسې چې په خلکو واپس خرڅ کړي وایي دې باندې موږ دونه پیسې ورکړې وي او زموږ سړی مړ دی نارینه مړ دی نو بس دا به موږ بیا چې چاله ورکوو نو پیسې به موږ اخلو نعوذ بالله من ذلک یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا یحل لکم ندی حلال تاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها دا چې په میراث کې واخلی زنانه کرهن په زوره هغه د سره تا سره خوشحاله نه یو ته بس ځان زوره ورکړی چې زی خواړو بل چاته پرېږدم نه مړي پې کومه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن په دې کې هم دوه مطلب دي یو دا خطاب دی اولیاء المیت ته نو معنی دا د ولا تعضلوهن ای د دې مړي وارثانو مه تنګوئ دې زنانو لره یعنې مې منې کوئ د نکاح د بل چانه لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دې دپاره چې واخلئ تاسو بعض هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی دې ته د دې څه معنی ده دا مهر دی د دې زنانو نو تاسو دا زنانه مه تنګوئ چې دی د یو سړي سره نکاح کوي نو ته یې نه پرېږدې نکاح ته او ته یې پرېږدمې خو په یو شرط چې د دې زنانې هغه پیسې او هغه مهر به ماله راکړي نو دا حرام او ناروا دي واده کېږي د هغه مهر دې ته اخلي بیا ته واده شه نو مهر هم ته واله خیر دی خو چې مهر د هغې دی واده کېږي هغه او مهر ته اخلي دا حرام او ناروا دي دا یو قسم په انسان خرڅول دي او د اصل انسان خرڅول او د هغې پیسې اخیستل دا ناجایز دویمه معنی ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دا خطاب دی خاوندانو ته الله وی ولا تعضلوهن ای خاوندانو مه تنګوئ دې زنانو لره لتذهبوا دې دپاره چې واخلئ تاسو ببعض ما آتیتموهن بعض هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی یا ورکړی دی دوی ته الا ان یاتین بفاحشة مبینه مگر دا چې راتللو کې دا زنانه په بېحیایۍ ښکاره د دې څه مطلب دی یو خاوند دی چې د هغې خپلې ښځې سره ورانه ده لږي نه خو د زنانه د هغې نه د نکاح په وخت کې مهر اخیستی دی یا لیکلی دی سره دی سپین دی کور دی نو دی ورته 15 منټه هم انتظار نه کوي خو هلته یریږي د دې نه وایي دومره مهر دی چې دې سره به څه کوو د هغې چلتې خطا دی نو د هغې د یرې نه دی د دې زنانه سره داسې ظلم کوي چې ویې ټکوي خرچه نه ورکوي نفقه نه ورکوي چې ته غم خادی ته نه پرېږدي هغې په اور کې ودرولې ده ولې د دې دپاره چې دا زنانه ووایي چې یاره خلک راغونډ کړي او د خدای دپاره راشئ او ما د دې خاوند نه خلاصه کوي خیر دی دا مهر به مو ته زه پرېږدمه دا هم دې راله نه راکوي خو ماله دې طلاق راکړي دی وی چې نه طلاق نه ورکوم او که خامخا دا وی طلاق راکړه نو بس بیا به ما ته هر څه پرېږدي نو دی تنګۍ د دې دپاره چې دا تنګ شي او په خپله معنه د نکاح د طلاق مطالبه وکړي نو بیا خو پوه دی چې طلاق دا وغواړي نو زه به ورته یم چې مهر به پرېږدې نو زه به ورته مهر ماته او مهر پاتې شي او دا به پرېږدمه تاوان کې به رانه شمه نو ګوره داسې زنانه تنګول چې هغه دې ته مجبوره کړي چې هغه په خپله تا نه طلاق غواړي او تا ته وایي چې هغه مهر هم دې سر وخوري هغه هم ته واخله خو ماله طلاق راکه نو دا حرام او ناروا دي دا ناجایز دي دا ظلم دی چې ستا یو زنانه سره نزدېکت شوی دی واده شوی دی تا مهر مقرر کړی دی دا ټول مهر د هغې رسي که ته خوشحاله او جنو سره تیری خو ډېره ښه ده که نه یې تیری او طلاق ورکوې نو طلاق له ورکه او د هغې ټول مهر هغې له ورکه زمونږ پښتانه دا یو خبره کوي چې یاره جي عرب خلک چې دی هغې اډو دا پروا نه لري بس ښځه وکړي او پرېږدي چې خوښې نه شي
نو یعنی طلاق حرام او ناروا نه دي، ابغض المباحات دي. په جایزو کارونو کې الله ته ناخوښ دي، خو ناروا او حرام خو نه دي کنه چې بیخي ګنې کفر او شرک دی. خو زمونږ پښتانه غرق په بل ځای کې دي، طلاق خو نه ورکوي ښځې له وس سره، مړ شي خو طلاق نه ورکوي. خو که طلاق ورم کی نو دومره بیا بې خوند دی، هلته ځان ته پښتون وایي او هلته بیا د ښځې هغه مال ته ناست دی او هغه ته ایساروي. نو یو خوا خو ځان ته پښتون وایي، غیرتي وایي، او بل خوا دومره د بې غیرتوب کار وکړي چې بیا په لږو پیسو باندې تم په تحصیل کې ولاړې او هغه ښځه هم دی ولاړی او هغه بیا تا ته وایي چې زما هغه مهر راکړه او تی نه ورکوې. یو خوا ځان ته پښتون وایي او بل خوا بیا جرګې راغلي دي ستا او ستا د ښځې په منځ کې صلح کوي، تا ته وایي دونه مهر یې کېږي ورکړه او ته یې نه ورکومه. دا حرام او ناروا دي. که جرګې والا غلطه فیصله وکړه نو د جرګې والا به هم ګناهګار، خو د جرګې والا په فیصله باندې دا حرام شی جایز کېږي هم نه. مطلب یو زنانه ده، د هغې مهر یې لیکلی دی کور، او اوس ته هغه نه ورکې او جرګمار راولګېدل او هغه وایي چې زه خیر دی داسې 1,00,000 روپۍ وله ورکه. هغه غریبانان هم وایي چې یاره بس څه به روزانه جګړې کوو، دشمني نه شو کولی، راشه دا واخله. نو په دې یقین وکړه چې دا د جرګې والا په فیصله تاله دا کور حلال نه شو. د جرګې والا په فیصله تاله دا د 10 روپو کور په 2-3 لک روپۍ باندې دا تاله نه جایز کېږي. دا غصب دی، دا حرام دی، دا ناروا دی. نن دا زنانه بې وسه ده، کمزورې ده، نو الله دربار کې به دا فیصله کېږي. دا به خپل حق تا نه پوره غواړي. تا خو چرته د بل چا حق نه و، خو چې ښځه له طلاق ورکړي نو د هغې مهر ووایي، دا ناجایز دی. زنانه مه تنګوه چې دې ته تیاره کړي چې طلاق د نه وغواړي او ته وې طلاق به درکړمه خو مهر نه درکومه، دا ناجایز. ولا تعذلوهن، مه تنګوئ تاسو دی لره ای خاوندانو، لتذهبوا دې دپاره چې واخلئ تاسو ببعض ما آتیتموهن، بعضې هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی دی لره. خاوند له د ښځې نه مهر اخیستل ناجایز. په یو صورت کې جایز دی، کم الا ان یاتین بفاحشة مبینه، مگر دا چې راتللو کې دا زنانه په بېحیایۍ ښکاره باندې. بېحیایۍ نه دلته مراد سوء الخلق دی، بد اخلاقي ده، د خاوند نافرماني ده چې د خاوند جایز خبر هم نه مني. نو بیا خاوند مجبوره دی، نو هغه که بیا طلاق ورکوي دې ښځې له او دا ښځه طلاق غواړي، دې ته خلع وایي، نو بیا به مشران راپاسي یا قاضي صاحب ته به دی لاړ شي، ججی قاضي، نو هغه به دا فیصله وکړي چې دا ښځه وایي ما له طلاق راکړه او نقصان هم په زنانه کې دی، خاوند کې نقصان نه، نو بیا خاوند له دا جایز دی چې طلاق ورکړي او مهر قاضي صاحب ورته وایي چې دا مهر به تا ته پرېږدي او ته دې له طلاق ورکړه. یعنې خلاصه لنډه دا ده چې کله سړی د ښځې نه مهر ایساروي او طلاق ورکوي دا ناروا دي. خو کوم صورت کې ناروا دي؟ په هغې صورت کې ناروا دي چې نقصان د خاوند کې دی او دا ورسره ظلمونه کوي چې دا ښځه دې له تیاره شي چې طلاق وغواړي، نو بیا حرام دي. او که نقصان په زنانه کې دی، هغه د خاوند خبره نه مني او خاوند غریب ته په اور کې ولاړ دی، نه بله کولی شي او نه دا د هغې تابعداري کوي، نو بیا خو خاوند سره بل لاره نه ده پاتې سوا د دې نه چې دا ښځه بس تنګه کي او دا مطالبه د طلاق وکړي او هغه به وله څه ورکړي، هغه ورته وایي چې ماله مهر پرېږده، نو بیا خاوند په دې کې ګناهګار نه دی، ځکه چې نقصان د زنانه دی. الا ان یاتین بفاحشة مبینه، مگر دا چې راتللو کې په بېحیایۍ ښکاره باندې. وعاشروهن بالمعروف، ژوند تېروئ د دې زنانو سره بالمعروف په شریعت موافقه. وعاشروهن بالمعروف، الله خاوندانو ته وایي چې ای خاوندانو دې زنانو سره ژوند تېروئ د شریعت موافق. دا ولې؟ ځکه چې دا د ښځې خاوند چونکې ډېر قریب ژوند دی او د انسان خواله او بدواله دا هغه چاته معلومیږي چې څوک سره نږدې نه پاتې شي. بازار کې او پلار او کوڅه کې خو یو 15 منټه ملاقات کې هر سړی ښه دی، اوره زنانه بخی. نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله،
تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل کور والو د پاره غوره وي چې بیبي وایي چې زما خاوند ماشاءالله ډېر ښه سړی دی خرچه را کوي نفقه را کوي وایي مې نه ټکوي مې نه غصې را باندې نه کوي اخلاق ډېر ښکلي دا انسان ښه سړی دی او چې ټول خلک وایي ښه سړی دی او ښځه وایي چپ شه خورې خدای دې ته خبرومه نو بیا پوه شه چې دا ناکاره سړی دی وعاشروهن بالمعروف ژوند تېروئ دې سره د شریعت مطابق فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شریک ژوند کې خامخا اختلافات راځي که تاسو بد ګڼئ دې زنانو لره نو قریبه ده چې تاسو بد ګڼئ یو شي لره او ګرځولی به یې الله په یې کې ډېر خیر لره په یو ورځې جنگ جګړه او اختلافاتو باندې ټول عمر کور مه ورانوئ فإن کرهتموهن دا جزا دا دا شرط دی جزای محذوفه ده فإن کرهتموهن که تاسو بد ګڼئ دې زنانو لره نو فاصبروا صبر کوئ صبر نه کار والی ولی فعسى ان تکرهوا شیئا پس خامخا یا قریبه ده چې بد به ګڼئ تاسو یو شي لره ویجعل الله فی خیرا کثیرا او ګرځولی به الله پای کې ډېر لوی خیر لره کله داسې چې سړی خپی او هغه خبره دې ته لاړه شي چې طلاق ورکړي خو بیا چې طلاق ورکړي بیا د هغې نه سوا خپی یاره بس وایي پوه شوی نه یم څه ګډې وډې مې د خولې نه ووتې نو هلکه لږ صبر به دې کړی و که نه رستو بیا پریشانۍ نو مخکې سوچ وکړه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای لا یفرق مؤمن مؤمنتن بغض د نه کوي یو مؤمن سړی د یو مؤمن ښځې سره ان کرها منها خلقا رضی منها آخره که دی د هغې نه یو خوی او یو عادت بد ګڼي نو دی به د هغې نه بل خوښوي یو زنانه د ترخه ده او د خاوند خبره اکثر غورځوي ټیک ده دا به ګناهګار خو کته وی چې دا ښځه مې خوښه نه ده غوسه ناکه ده تیزه ده او دا لرې کې خو کیدی شي چې دا ښځه حیا نه کوي کیدی شي چې دا ستا دا زنانه امانتدارۍ نو بله به راولي خو بیا به په دې پسې ارمان کې ولې هغه به غلی کور نه به د ناشیزونه پټوي ولې چې هغه به بدکاری تا سره به مینه لري خو د نورو خلکو نه به مخ نه اړوي نو بیا به پریشانې نو دا نه ده که یو صفت په یو انسان کې ښه بل صفت به پکې ښیي علما وایي که یو زنانه داسې ده چې هغه د رنګ نه توره ده یا یو زنانه بد اخلاقه ده خو زناکاره نه ده او بدکاره نه ده نو دې سره گزاره وکړه ولې کیدی شي چې الله پاک وله بچی ورکړي او هغه بچی د محبت باعث جوړ شي یو عادت به پکې ښه نه بل به پکې ښیي بل به پکې ښه نه بل به پکې ښیي او زنانو باره کې خو نبی علیہ السلام ویلي فإنهن خلقن من ضلع ایسر دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي او د دې په مزاج کې کوږوالی دی لکه د پختۍ کې چې کوږوالی که ته داسې نیغه زنانه ګورې چې هغه دې ښایسته ومي او هغه دې خوش اخلاق ومي او هغه دې ډېره هوښیار ومي او هغه دې د خاوند تابعدار ومي هغه دې غلا ګرم نه وي هغه دې زناکار هم نه وي هغه دې د ښځو سره ګاونډ کې جنګونه هم نه کوي نو دا به یو د جنت حوره میلاویږي دا دلته نه میلاویږي د چټې هغه کار به سره وشي هرې لختې باندې به کینې او به دا نه ده وایي پوه شو بیا به یاره ټول کلي نه دغه شانه وځې په ټول کلي کې به ستا ښځه میلاو نه شي او یا به کیدی شي داسې ګن باندې واوړې دا چې ډېر پکې سوچونه کوي داسې ګن باندې به واوړې چې بیا به چلم نه درځي نو خبره دا ده چې ته زنانو سره به ښه ژوند تېرې وعاشروهن بالمعروف ژوند تېروه دې سره په شریعت مطابق فإن کرهتموهن که تاسو بدې ګڼئ دوی لره نو صبر کوئ ولې فعسى قریبه ده ان تکرهوا شیئا چې تاسو بد ګڼئ یو شي لره ویجعل الله فی خیرا کثیرا او ګرځولی به الله پای کې ډېر خیر لره کله به تاسو یو شي باندې خوشحاله نه یې تنګ به یې هغه ښځه خاوند چې د یو بل نه نفرتي اکثر الله داسې بچی ورکړي چې هغه ډېر نیک بچی بیا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. خامخا کور سمې نه خوري او ته یو ښځه طلاقې او بله اخلې بله ځان له په نکاح کې، نو د هغه اولنۍ له خو خپل مهر ورکه که نه. د نکاح په وخت کې خو په ځان نه پوهېدې او هغې وخت کې به دی چې درته چا ویله چې هلکه دونه مهر وی ولیکه جي کور وی دونه وله ولیکه، نو کور د 5 مرلې او لیکلی د 10 مرلې دی، په ځان خو نه پوهېدې. هغې وخت کې د ویلې بیا به ګورو نو تولې دې لیکلي دي ښې ډېرې دونه تولې سونه به نو نن چې د طلاق وخت راغی نو اوس د سټ باندې د اوس بوج راغی، نو اوس وی یاره دا خو زما 10 مرلې خو زما نه رسي، نو چې ستا نه رسي د بل رور نه پکې واخله نو او یاره جي د دونه تولو اوس خو زما نه کېږي، نو چې نه کېږي بل نه والن. دا خو ستا په ذمه باندې قرضه ده او دا زنانې اوس غواړي طلاق هم پکې رالل، اوس به دا خامخا ورکوي که نه ورکوي نو دا نکاح ستا ټول عمر تا باندې زنا حسابېږي، بیا ګناهګار. الله وی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ که اراده وکړه تاسو د بدلولو د یوې زنانې مکان زوج په ځای د بلې زنانه، څه معنا؟ یو طلاقې او بله کې وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړې تاسو یو د هغې طلاقې شوې زنانه ته قنطارا ډېر مال بیزاوي وي مالن کثیره خزانې دې ول سمې لیکلي دي مهر کې. فلا تاخذوا منه شیئا پس ما اخلئ د هغې نه هېڅ شی. قرآن څه وایي؟ شیئن نکره راوړي، هېڅ شی به د هغې نه نه ایساری، هغه وله ښه په خوشحالۍ باندې ورکه. پښتو تقاضا خو دا ده چې ته اوس د زنانه هغې مهر ته لاس نیسي چې هغې له د هغې خپل حق سیوا وله لا ورکړي، خو چې هغه ته کم نه کړي. دې ځای کې اوس پښتون نه یي اتاخذونه بهتانا و اسما مبینا، اخلی تاسو هغې لره په ظلم سره او په ګناه ښکاره چې په زنانه باندې بدنامې لګې او دارنګې ګناه ځان ګناهګاروئ نو دا ته ایساروئ. وکیف تاخذونه څرنګې تاسو اخلی د مهر لره د زنانو نه وقد افضى بعضکم الی بعض او په تحقیق سره نږدېوالی کړی دی بعضې ستاسو بعضو نورو ته د دې مهر په وجه. د دې مهر په وجه خو دا ښځه الله تعالی جایز کړې وه، یعنې دا خو حرامه وه پته ستا سره خبرې هم حرامې وي، هغه ستا بیبي شوه او ته د هغې سره ژوند تېرې خو د دې مهر په وجه که نه. اوس د مهر خورې. واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اخیستې وه دې زنانو ستاسو نه وعده مضبوطه. د نکاح په ټیم کې چې تا ته استا جي ویله که نه چې دا زنانه د دومره مهر په مقابله کې تا قبوله کړې وه قبوله کړې ده دا تا ورته سر کته کړی و بیا دې روغ ونیوي چې یو ما قبوله کړې وه قبوله کړې مې ده، نو هغه خبرې چېرته لاړې؟ تا نه چې کله ستام لیکه نو تا ورته پکې ښې صحیح ګوتې ولګولې، هغه وعدې دې چېرته لاړې؟ هغه وعده دې هېره شوه؟ نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې زنانو سره به ډېر ښه سلوک کوئ، دا د الله نه ویرېږئ. فاتقوا الله فی النساء، د الله نه ویرېږئ د زنانو په باره کې دوی سره ظلمونه مه کوئ. فإنکم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله، تاسو د دا زنانه په نکاح اغستې دي، دا الله تاسو له یو امانت درکړی دی، دا جایز کړي خو الله دي که نه؟ نو د دې تپوس به هم د نبي الله کوي او تاسو دی حلال ګڼلی دي د الله په کلمه باندې چې الله نوم هم اغستی و، نکاح خطبه وویله شوه، مهر مقرر شو، اوس د هغه مهر د دوی نه ایسارې نو دا ناجایز ده. واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اغستې وه دې زنانو ستاسو نه وعده مضبوطه. هغه نکاح ته مراد ده چې نکاح په وخت کې تا ویلي چې یو زه به دار څه ورکومه، نو د زنانو سره ظلمونه او زیاتی ونه کوي. طلاق ورکوي ورکه بېشکه ستا خوښه نه ده، ټول عمر په عذاب کې وخت نه تېرېږي، خو خپل مهر وله پوره ورکه. دا لانجه دغه ځای کې جوړه شي، سړی طلاق ورکړي او مهر باندې بیا قصې جوړې کړي. که د مهر صحیح طریقې سره ورکولی نو دومره پریشانی به نه جوړېدی او ده به هم بیا سوچ کولی طلاق به نه ورکولی. خو بس مشران یا راپاسي نن سبا خو مشکل دا دی چې
بس جنگ جوړ که نو مشران به راپاسي خیر دی جنگ مه کوئ دواړه جوره وکړي لږه ته ګزاره وکړه او لږه به دا ګزاره وکړي او به دواړه جوره به وکړي او خبره به ختمه کړي دا مشران به قیامت کې ګناهګاري د پردی حق ته څنګه راخلی چې ته دومره ښه سړی نو وایې خیر د جنګ مه کوئ لږې به زه کوم او لږ به دا بل مشر کې موږ به دله درکړو دا خو دې چېرته ونه کړل خو دا کې چې د یو کس حق دی او بل لی ورکړي وایي خیر دی ته ګزاره وکړه نو دا څه مطلب شو زنانه حق دی د خاوند نه پوره واخله او چې نه یې ورته به ته ظلم کې د خاوند حق دی د زنانه نه پوره واخله چې نه یې ته ظلم کې صفا فیصله کوه دغه شان نورې مسلې دي پای کې د انصاف او د عدل فیصلې کوئ یا ایها اول ته وګورئ یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو لا یحل لکم ندی حلال تاسو د پاره ان ترثوا النساء کرها دا چې په میراث سره یو سه تاسو زنانا کرهن په زور باندې ولا تعذلوهن او میساره وای ممنه کوي د زنانو لرا او متنګوي دی لرا لتذهبوا د پاره چې واخلې تاسو به بعض ماته تمهن بعض غمهر چې تاسو مقرر کړی دی دیلا الا ایاتین بفاحشه مبینه مگر دا چې راتلو کې په بهای اخکارا نو خلع سره کوي بد اخلاقی وعاشروهن بالمعروف جون تیرو دې سره د شریعت مطابق فین کرهتموهن کبد غنه تاسو دی لرا فاسان تکرهو شیئا فس قریب چې بد بغنه تاسو یو شی لرا و یجعل الله فی خیرا کثیرا اچولې وی ګرځولې به الله پای کې خیر ډیر وین رتم استبدال زوج مکان زوج او کې اراده وکړه تاسو د بدلولو د یوې زنانې په ځای د بلې باندې واتیتم احداهن قنطارا ورکړي تاسو یو داغي ته ډیر مال فلا تاخذوا منه شيئا پس ماخله داغي نه شي لرا اتاخذونه بهتانا و اسم مبینا ای تاسو اخلی غیلر په ظلم او په ګناه کارا وکيف تاخذونه سرنګ تاسو اخلی دی لرا وقد ابزا بعضکم الى بعض او په تحقیق سره رسیدلی دی اعلان کړي نزدېکت کړي بعض تاسو بعض تر د مہر په وجه واخذنا منکم میثاقا غلیظا واغستوی د زنانو تاسو نه وعده مضبوطه نو څنګه وعده ماته او ظلم کې نو ظلم مکوا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث یا الله زموږ د ټولو نه رضا شه الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړه الله دا درس زموږ ټولو نه قبول کړه الله صحیح علم او بیا صحیح عمل ټولو ته نصیب کړه الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کړه الله مشکلات او پریشانی زموږ ختم کړه الله زموږ د دنیا ژوند د شریعت مطابق کړه او آخرت کې الله موږ ته جنت الفردوس نصیب کړه الله زموږ د آخره خاتمه ښایسته کړه وصلی الله تعالی علیه